عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای د الله رسول علیه السلام یو باندچی څخه لړی هغه بیمار او داغه تپوس یې کو او د نبی علیه السلام عادت مبارکو چې کله یو د مریض تپوس لبتو نو نبی علیه السلام وتوی لا بأس طهور ان شاء الله هیڅ خبره نه ده د بیماری پاکون کې دا ستاسو استادی ګناهونو لره ان شاء الله که چرته الله وکړي دلته کې یو خبره بعضی خلک چې د چا تپوس د لاړ شي یو بیمار څخه نوې دعا وکړي لاسونه به پورته کړي نبی علیه السلام ډیرو بیمارانو ته کتلې دي د هغې تپوس لا تیماردارۍ لا بیمار پرسۍ لا الله رسول علیه السلام نه دغه ځای کې لاس پورته کول نه دي ثابت بلکې نبی علیه السلام نه کلمات دا ثابت دي لا بأس طهور ان شاء الله هیڅ خبر نه ده دا بیماری به الله رب العالمین ستا د ګناهونو د پاکي ذریعه وګرځي که چېرته الله وغواړي او دغه رنګې بعضې وخت کې به نبی علیه السلام وایي یشفیک الله الله دې تا ته شفا درکړي نو ضروري نه ده چې یو انسان بیمار څخه لاړ شي او لاس دې پورته کړي بلکې چې کم کار نبی علیه السلام کړی دی نه کوه او چې کم یې نه دی کړی سره د دې نه چې سبب موجود دی نو هغه کار مه کوه اوس نبی علیه السلام بیمار څخه لړی سبب موجود دی دعا یې ورته هم وکړه خو لاس یې پکې نه دی پورته کړی نو بعضې خلک د ځان نه په دین کې سیواوالې کوي نو نبی علیه السلام ورته دعا وکړه وقاله چې کله نبی علیه السلام دا دعا وکړه هغه باندچي ورته وایي کله هیڅ کله داسې نه ده بل حما تفورو ته به د ډېره زیاته علی شیخ کبیر په بوډا سړي باندې یزیره القبور چې زیارت پکې پاغه باندې د قبر یعنی داسې ته به چې ما به قبر ته ورسې فقال فنعم اذن نبی علیه السلام ورته چې ته داسې وایې نو بیا به داسې وي او د نبی علیه السلام د خولې مبارک نه چې کوم کلمات وځي الله رب العالمین هغه پوره کوي نو هغه بیا سحر وخت کې نبی علیه السلام ماښام یا مازدیګر ته دی او سحر وخت کې کس بیا وفات شوی موږ تاسو له پکار دی چې الله رب العالمین بیماری راولي نو په هغې باندې صبر وکړو د الله رب العالمین نه دعاګانې وکړو د الله رب العالمین نه د اجر او د ثواب امید وساتو او چې کوم بیماری راغلی ده هغې ته بد رد ونبو ځکه چې بعضې وخت کې ملایکې انسان څخه ناستې وي کله چې خاص کر د بیمار د باندې بیماری راغلی وي او دی په هر یو څیز باندې امین وي نو داسې خدا نخواسته انسان د خولې نه داسې کلمات ادا کړي ملایکې پې امین وي او هغه قبول شي نو دا د نبی علیه السلام طریقه وه چې کله بیمار څخه به تو نه بغیر د لاس پورته کولو به نبی علیه السلام وی لا بأس طهور ان شاء الله الله یشفیک یا بل صحابي څخه کتل او نبی رسول الله الله یشفیک الله تعالی شفا درکړي موږ تاسو له هم په کار دي چې داسې کلمات ادا کو او د بیمارانو تفوس الله